والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب ذوالجلال خالق کائنات، رب المشرقین و رب المغربین په توفیق سره نن بیا د عظیم او مبارک میاشتې په دغه مبارک ورځ باندې زموږ ستاسو د حاضرې نصیب وشو. رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ ستاسو د مبارک ورځې مبارک میاشتې د مبارک عبادت دپاره د حاضري په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي. بلا تمهید دا عظیمه میاشت برکتون نه ډکه میاشت ده. که هر څومره د دغې میاشتې د برکاتو د فضایلو په حوالې سره علماء کرام خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د احادیثو مبارکو د فضایلو د برکاتو انبار ولګوي، بیا هم د دغې میاشتې د برکاتو احاطه د یو انسان دپاره ممکنه نه ده. وجه دا ده چې کومه میاشت رب العالمین د خپل محبوب کریم په زبان باندې څه داسې ستایلی وي چې نبی پاک صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک فرمان علی شان دی چې کله د رمضان شریف میاشت شروع شي نو رب ذوالجلال خالق کائنات د جنت ټولې دروازې کلاو کی، د جهنم ټولې دروازې بند کی، او هغه سرکش شیطانان چې 11 میاشتې ما او تا د بغاوت په لار باندې روان کړي وو، هغه سرکش شیطانان چې 11 میاشتې کوشش دا وي چې دا د الله پاک بندگان د الله نه لرې کم، د الله د دین د لارې نه جدا کم، د الله د قهر او د غضب کې مبتلا کم، د الله تبارک و تعالی د رحمتونو تسلسل او د رحمتونو د بارانونو نه جدا کم. هغه شیطانان چې ستا مرض الشیاطین د حدیث مبارک په الفاظو کې راغلی دي، هغه شیطانان سرکشه د دغه رمضان د احترام د وجه نه وتړلی شي، د رمضان کریم د عظمتونو د برکتونو په خاطر باندې هغه ټول شیطانان چې دا وتړلی شي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صدرې قسم الفاظ په دغه حدیث مبارک کې استعمال کړل، اگر چې ګڼ شمېر احادیث مبارکه دي، خو د اختصار په بنیاد باندې به صرف په دغه دریو ټکو باندې مختصر وضاحت وکم. نبی پاک فرمایي د دغه جنت چې کوم څومره لوی جنت دی او د دغه جنتونو دپاره بندگانو سجدو کې ژړاګانې دي د دغه جنت دپاره،
د تهجد په نازک وخت کې د خدای پاک سره راز و نیاز دی دغه جنت د غوښتې دپاره هغه جنتونه چې رب ذوالجلال د حسن او د ښکلا په ختمه ده هغې مخلوق باندې او هغې جنت باندې دا جنتونه رب ذوالجلال د دغې رمضان کریم د برکت په خاطر باندې او د عظمت په خاطر باندې ټولې دروازې پرانیستلی شي. او بل یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې د کال د سره نه جنت ته الله پاک حسن ورکوي، جنت ښایسته کوي، لکه څنګه بلا تشبیه و تمثیل د چا په کور کې یو واده را روان دی او د دغې واده ته یو میاشت موجوده ده پرته ده، نو دغې کور خاوندان څه کوي؟ کور کې چرته رنګونه کوي، چرته لایټونه کوي، چرته ګلدستې راځوړندوي، چرته صفایانې کوي چې کم صفایانو د حسن او د آرایش او د زبایش دپاره چې څومره اسباب دي د دغې کور کې د واده راتلو دپاره څومره خوشحالیانې دي زیاتېدو دپاره دغه کور مونږ ښکلی کولی شو نو مونږ یې ښکلی کوو، نه مونږ په لیټونو راایسارو نه په رنګونو راایسارو او نه د هغې د کور په صفایانو باندې مونږ راایسارو. ولې چې واده را روان دی، د زوی واده م را روان دی، چرته د ښکلا کې او حسن کې په دغې کور کې مونږ د وس مطابق کسر او کمی نه پرېږدو. دارنګې رب ذوالجلال جنت ته حسن ورکوي چې چرته د خدای پاک حسن دی، هغه حسنونه، هغه زبایش او هغه آرایش او هغه لایټینګ چې د خدای پاک رب ذوالجلال د شان سره څنګه مناسب دی، دغې جنت ته ښکلا ورکوي، ښکلا ورکوي، ښکلا ورکوي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کال اولې ورځې نه واخله تر رمضان نه پورې جنتونه دومره زیات ښکلي کړي او رب ذوالجلال ولې جنتونه ښکلي کوي چې په دغې رمضان کریم په راتلو باندې رب ذوالجلال جنت ته نور حسن هم ور نصیب کوي ورته. د دغې رمضان کریم حالان کې د دغې رمضان شریف د جنتونو سره څه تعلق دی؟ رمضان خو په ځمکه بندګانو باندې راځي، رمضان روشې خو بندګان نیسي، خو لیکن رب ذوالجلال دغې میاشتې ته دومره عظمتونه ورکړي چې رمضان راځي په ځمکه باندې او د رمضان په استقبال کې حسن او ښکلا خدای پاک جنتونو ته ورنصیب کوي. ولې ورنصیب کوي؟ ځکه ورنصیب کوي چې دغه راځي رمضان په ځمکه باندې، خو لیکن نیسي څوک؟ مسلمانان خلک دا روژه نیسي، نو بیا جنتونه ولې ښایسته کوي؟ ځکه یې ښایسته کوي چې دا روژهدار انسانان به جنتونو ته داخلیږي، رب ذوالجلال د روژهدارو دپاره جنتونو ته نور حسن ورنصیب فرمایي. غرض مه دا چې دا د رمضان شریف هغه برکات دي چې یوازې په ځمکه باندې د رمضان کریم برکات نه دي ښکاره او ښکاره شوي او د خواره شوي، بلکې رمضان کریم چې کم برکات دي دا رب ذوالجلال جنتونو ته هم ورنصیب کوي. او د جنتونو کې یوه یخه هوا چلیږي چې کله رمضان کریم شریف شروع شي په جنتونو کې یوه هوا اوچلیږي، هر طرف په جنت کې هواګانې چلیږي او فرشتو ته دا پته ولګي چې دا هوا خو په نورو کال کې په نورو ورځو کې جنت کې نه چلیږي، دا خو صرف د رمضان شریف په راتلو سره په جنت کې دا خوشبوداره هوا چلیږي. نو بیا هغه هورې چې په جنت کې دغه هوا محسوس کی پته ولګي چې په ځمکه باندې روژهدارو دپاره روژه شروع شوه او د جنت دغه ښکلا خپل اختتام ته رسېدو واله ده او دغه خوشبوداره هوا روانه شي، په دې وخت کې دغه هورې دعاګانې وکړي چې ای رب کریمه کم رمضان چې تا شروع کړو روان په ځمکه شو، شروع په ځمکه شو، هواګانې په جنت کې لګېږي، هورې دعا کوي چې ای رب کریمه مونږه خاوندان هغه سړي وګرځئ چې څو په دغې بابرکته میاشت کې روژې نیسي. او بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هورې دغه دعا سره چې یا رب کریمه روژهدار زمونږ خاوندان کې د دې دپاره چې مونږ د دغې روژهدارو د سترګو یخوالی وګرځېږو او دغه سړي
مونږه د دوی د سترګو یخوالی وګرځېږو او سړي زمونږه د سترګو یخوالی وګرځېږي هغه هورې مونږ دپاره دعاګانې کوي روژهدار زمونږ دپاره د روژهدارو دپاره دعاګانې کوي دا حدیث پاک مقصد او پیغام دا دی چې دا میاشت د برکتونو میاشت ده دا دومره برکتونو میاشت ده چې مونږه ځمکه کې دعاګانې غواړو چې خدای پاکه جنت راکړي او مونږ په ځمکه کې دعاګانې غواړو چې خدای پاکه د حورو خاوندان هم جوړ کړي په نورو ورځو شپو کې مونږ دعاګانې غواړو خو یاد ساتئ په روژه کې حورې دعاګانې غواړي چې روژهدار زمونږ خاوندان جوړ کړي او ځکه بل حدیث پاک کې صدا سے راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې جنت چې دی دا د څو خلکو مشتاق دی جنت دا غواړي چې خدای پاکه دا خلک مال راولي په هغې کې یو روژهدار انسان دی بل د قرآن کریم تلاوت کوونکی انسان دی جنت مشتاق دی جنت سوال کوي چې رب کریمه روژهدار مال راولي جنت سوال کوي چې رب کریمه د قرآن تلاوت کوونکی مال راولي دا احادیث مبارکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بیانوي همدې دپاره چې رمضان کریم شریف مبارک د دغې میاشتې پوره اهتمام وکړي او د دغې میاشتې د برکاتو او د فیوزاتو نه زما امتیان پوره برخه حاصله کړي چې کوم بل لفظ دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وغلقت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری حدیث دی د جهنم دروازې په دغه میاشت کې بندې کړې شي دا هم د دې د عظمتونو طرف ته اشاره ده چې په دغه میاشت کې د جهنم دروازې بندې کړې شي علما لیکي د دغې حدیث مبارک په شرح او په تفصیل کې چې کومه بندگان په دغه میاشت کې وفات شي چونکې جهنم دروازې بندې دي لکه څنګه حدیث پاک کې راځي د مشکات شریف حدیث ته مسند احمد حدیث ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو انسان د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ وفات شي هغه باندې د قبر سوال او عذاب او سختی او عذابونه نه وي دارنګې محدثین د دې حدیث مبارک لاندې لیکي چې رمضان کریم کې چې څوک وفات شي چونکې د جنت دروازې کلاو دي او د جهنم دروازې بندې دي چې دینه معلومیږي دا خبره چې روژه کې څوک هم وفات شي د جهنم دروازې بند دي دغه انسان باندې اور د جهنم حرام شو دروازې د جنت کلاو دي رب ذوالجلال به دا انسانان رمضان کریم کې وفات شي رب ذوالجلال اگرچه دا خبره ضروری ده اگرچه د ما او د ستا د عقل په پیمانه باندې به یو انسان ډیر ګناهګار وي ته به وایې چې د خو دا کړي ته به وایې چې دا خو فلان کوي ته به وایې چې دا خو په فلان کې ګناهونو کې ملوث و او دا خو په ژوند کې داسې کړي دي نو داسې بس رمضان په پټو سترګو باندې به جنت ته ځي یا ساتئ یو د ما او د ستا د عقل د بخشش پیمانه ده او یو د خدای پاک د بخشش پیمانه ده د ما او د ستا د عقل پیمانه دا ده چې شاید چې د ما او د ستا د عقل په معیار باندې په روی زمین کې یوم چرته جنت ته داخل شي او د خدای پاک د مغفرت پیمانه صدا سے ده یو حدیث پاک مبارک ذهن لرالو چې قیامت په ورځ باندې یو دوو ګناهګارانو به حساب و کتاب وشي رب ذوالجلال په دربار کې به حاضر شي او دواړه بم جهنمیان وي رب ذوالجلال ورته فرمایي چې بندگانو تاسو دواړه د جهنم مستحق یې او په منډه باندې هغه خپل ټکانې ته لاړ شي چې کم کارونه د کمې ټکانې دپاره تاسو کړي وو چې دا دواړه جهنمیان به روان شي خو لیکن حدیث پاک کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو کس چې دا به جهنم له ډېر په شوټ کې روان شي ډېر زیات په منډه باندې به روان شي او داسې روانېږي لکه څوک چاته وویلی شي زلاړ شه جنت ته لکه د جنت دپاره څوک څنګه منډه وایي چې زر ور داخل شم دارنګې دا جهنمی د جهنم دپاره په تونده په منډه باندې روان دی
او دا بل چې کم جهنمی دی دا به 3 قدمه واخلي او بیا په شا باندې راګوري 5 قدمه واخلي جهنم طرف ته ځي بیا په شا باندې راګوري رب ذوالجلال فرشتو ته حکم فرمایي چې دا 2 کسان واپس لګ راواله حدیث پاک کې راځي چې دا دواړه به د ارحم الراحمین په درگاه کې حاضر شي د رحمان او د رحیم په دربار کې به حاضر شي رب ذوالجلال پختنه کوي دواړو نه بیا چې تاسو دواړه لګ راشئ د یانو پختنه کوي چې بنده ما خو جهنم ته نه جنت ته نه لګلی چې دومره په منډه روانې ما خو جهنم نه درته ویلي جهنم د دومره په منډه څنګه روانې دغه بنده عرض وکړي رب کریمه ما ته پته ده ټوله دنیا کې ژوند شو دا ما د ستا په نافرمانۍ کې تیر کړی و ما د ستا خبره چېرته نه وه منلې رب کریمه نو زه خو جهنم ته روان یم زړه کې مې دا ویل چې د خدای پاک په ژوند کې ما چېرته خبره نه ده منلې راشه دا نن خو وله خبره ومنه چې راته وي چې جهنم ته ځه په منډه ځکه لاړم چې رب کریمه دا خبره خو درله زر ومنم رب ذوالجلال ورته فرمایي چې زما بنده چې دا اوس ته ما خبره په دې باندې ومنله او جهنم ته تیز روان وې تا باندې مې جهنم حرام کو جنت ته لاړ شه دا د رب ذوالجلال د رحم پیمانه ده ابل ته وایي چې جناب تا څنګه شاته راکتل او تلې 4-5 قدمه وړاندې او بیا به د شاته راکتل دا جناب ورته وایي جهنمی ورته وایي رب کریمه زه خو واقعي ګناهګار وم خو ما به د ستا د نیکانو بندگانو نه یو خبره اورېده د ستا د بندگان نه مې یو خبره دا اورېده چې رب ذوالجلال ډېر کریم ذات دی زه به لږ لاړم واپس مې به شاته راوکتل چې د الله پاک کرم نوازي شاهد شي ما د پاره په جوش کې راشي واپس راته آواز وکړي ما به ځکه شاته راکتل آواز به راته ونه شو بیا به لږ مخکې لاړم بیا هم به شاته راوکتل چې کیدای شي الله کرم نوازي وکړي راته آواز وکړي زه د ستا د کرم نوازۍ په تمه باندې وم چې ما په دنیا کې د ستا کرم نوازي او د ستا بخشش او عفو او درگذر او معافي ما اورېدلې وه ما هغه په غوږونو په سوچ کې وه شاید چې ما ته الله پاک معافي وکړي رب ذوالجلال ورته فرمایي چې دا کومه معافي ته اورېدلې وه چې دا رب داسې معافي کوونکی دی دا رب داسې بخشش کوونکی دی داسې ارحم الراحمین ذات دی واقعي همغه شان دی یم چې اوس هم د ما د رحم تمادارې لاړ چې جهنم مې در باندې حرام کو تم جنت ته ور داخل شه یو زمونږ استاسو د بخشش پیمانه ده زمونږ استاسو د معافۍ پیمانه ده چې کچر یو کس دی او ګنهګار دی د جمعې په شپه باندې مړ شو زمونږ الفاظ دا وي جمعې په شپه خو کافر هم مړ کیږي کافر سره ایمان نشته ځکه یې بخښنه نه کیږي او ته بعضې کسانو الفاظ ما اورېدلي چې که څوک فلانکی مړ شي او ډېر ګناهګار یې د جمعې په شپه یا جمعې په ورځ او یا په رمضان کې وفات شي ووایي چې دا خو داسې او داسې کړي دي خدای پاک بې ما نه مو نه بخي ته څوک یې چې ته د خپلې بخښنې غم وکړه او بعضې کسان وایي چې د جمعې په شپه یا رمضان کې یا جمعې په ورځ باندې خو خرم مړ کېږي نو بیا به خرم جنت ته ځي دا د ما او د ستا د بخښنې پیمانه ده او یا د خدای پاک د بخښنې پیمانه ده او که چېرې د خدای پاک د بخښنې دغې پیمانه کې دا خبره زه عرض کړم حدیث پاک د ترمذی شریف دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد پاک دی چې کله د جهنمیانو صفونه جوړ کړی شي او د جنتیانو صفونه جوړ کړی شي فیصله به وشي د لاین والا جنتیان خی طرف ته او د ګس لاین والا جهنمیان د جهنمیانو په صفونو کې چونکې مسلمانان هم وي دا به داسې د ګوتو په سر باندې به ودرېږي داسې جنتیانو کې به ګوري را ګوري چې داسې څه لار ځان له وګورم چې بخښنه ماته هم نصیب شي خو چې وګوري د جنتیانو په صفونو کې یو کس ولا دغه جهنمی لا په نظر باندې راشي اراده وکړي چې د سره زه میلاو شم فرشته ورته وایي چې سټاپ ودرېږه چېرته روانې جی هغه جنتي سره ملک کار دی ورته وایي چې د الله د حکم نه علاوه ته د خپل صف نشي پرېښودی جنتي سره نشي میلاوېدی رب ذوالجلال حکم فرمایي فرشتې پرېږده څه ویل غواړي
دا جهنمی چې جهنم په واجب دی جهنمیانو په صف کې ولاړ دی جنتی له ورشي جنتی ته وایي چې ما پیژنې نه او ورته وایي چې نه ته څوک یې چې لږ سوچ و غور و فکر وکړه زه هغه مسلمان یم چې د ما د کور په خواب باندې تېرېدې او تږی وې یو ګوټ اوبه د تږی وې او یو ګوټ اوبه ما درله راویستې وې هغه اوبه مه درکړي لږ سوچ وکړه زه اومخه یم حدیث پاک کې راځي دغله کس له به دا جهنمی وریاد شي خدای پاک بې وریاد کړي چې او بلکل د ماله په دنیا کې یو ګوټ اوبه را کړې وې چې وایه څه ویل غواړې چې خدای پاک ته ووایه ما تاله اوبه درکړي احسان مه در باندې دنیا کې کړی و خدای پاک ته عرض وکړه سوال سفارش وکړه چې دام را سره وبخه چې کله رب ذوالجلال ته سوال وکړي رب کریمه ما باندې خو دغه احسان کړی تا ما باندې احسان وکړو که د ما سفارش قبلې رب کریمه دا دی جهنمي خو ماله یو ګوټ اوبه را کړې وې خدای زه سفارش کوم د دغه بخنه نصیب کا رب ذوالجلال فرشتو ته وفرمایي چې دغه بنده زما جنتی بنده لا یو ګوټ اوبه ورکړی وې احسان یې ورسره کړی و زما د نیک بنده سره احسان کړی و زه هم ورسره احسان کوم دام د دغه انسان سره جنتونو صفونو کې ودروه رب ذوالجلال په یو ګوټ اوبو باندې او بل حدیث کې اختصاراً عرض کوم په یو ګله روټۍ باندې په بل حدیث مبارک کې راځي په یو لوټه د اوبو د اودس والا باندې رب ذوالجلال بندگانو ته بخنه ور نصیب کوي غرض مده حاضرینو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دغه میاشت کې جنتونو دروازې کولاو شي او د جهنمونو دروازې چې دي دا بندې کړې شي او دریم نمبر لفظ چې کوم زما زیر بحث ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه میاشت کې چې کم سرکش شیطانان دي هغه وتړلی شي شیطانان وتړلی شي چونکې دا حدیث مبارک صحیح ستو کې په مختلفو الفاظو راغلی زه په اختصار سره عرض کوم نبی پاک فرمایي د رمضان کریم یو برکت دا دی د دغې دریو برکتونو نه چې شیطانان وتړلی شي ولې وتړلی شي د دې دپاره چې د ما او د ستا غوندې ناکاره او بیکاره بندگان چې شیطانان ما سره یي بیا خو ما او تا روژه نه نیسو چې شیطانان همغه شان د حملې ما او تا باندې کوي بیا خو سهار مونځ مونږ نه کوو ما او تا باندې چې حملې کوي بیا خو مونږ د حلال او د حرامو تمیز نه کوو خدای پاک د دې دپاره وتړي چې زما بندگان زما عبادت ته خلاص شي زما عبادت ته ما په عبادت کې مصروف العمل شي د دې لپاره شیطانان وتړي حدیث مبارک په الفاظو کې ډېر وضاحت دی خو صرف دومره الفاظ ضرور وایم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زبان باندې چې رب ذوالجلال کم پیغام را کړی دی دا په حقیقت کې د رمضان کریم د عظمتونو طرف ته اشاره ده چې شیطانان تړلی کېږي دا د رمضان کریم برکت دی خو لیکن ذهن له به ضرور دا سوال راځي چې شیطانان تړلی شوي دي نو بیا مونږ ولې ګناه کوو ګناه کېږي که نه شیطانان تړلی شوي په کار ده چې مونږ نه ګناه ونه شي بیا هم ګناه کوو څه ګناه کوو ټول نه اول په بازار کې ملاوټ کوو ټول نه اول مونږه په رمضان په راتلو سره مهنګایي مونږ راولو د رمضان کریم پر راتلو سره مونږ جنگ جګړې شروع کو رمضان کریم کې پرون به ورځ باندې 2-3 ورځې مخکې په یو ټوبیل باندې مونږه 15 کسان قتل شول پرون په کور کې په جګړه باندې چې دا تاسو کور او به مونږ کور طرف ته راځي 400 کې دو زامن یو پلار شهید کړی شو صرف په دې باندې چې د تا اوبه د مونږ کور طرف ته راځي د قتل نه لویه ګناه خو نشته بیا دا ګناهونه قتل غیبت په بیټک کې تر سهاره پورې د پښمني پورې د خپل درناوي او د پردیس پکې بیانو د غیبت ویلی شي ګناهونه بیا هم کوو شپې مونږه شپه ډرامو په کتو باندې تېرو یا د فیسبوک کې مختلفو څیزونو په کتو باندې تېرو مختلفو فني ویډیوګانو باندې تېرو بیا هم ګناهونه کوو شیطانان تړلی شوي دي
شیطانان تړلی شوي ګناه کوو. محدثین د دغه حدیث مبارک وضاحت بیانوي چې سرکشه شیطانان تړلی شوي دي، خو واړه واړه کوچې شیطانان بیا هم پرانستلی شوي دي. واړه واړه شیطانان بیا هم شته دی، ځکه موږ په ګناهونو کې مبتلا کی. او دویم نمبر د حدیث مبارک محدثین جواب لیکي چې دا ګناهونه د دې دپاره کیږي، او دا جمله واقعي زړه راښکونکې جمله ده. هغه وایي چې د انسان دو دشمنان دي، یو د انسان نفس دشمن دی او یو انسان شیطان دشمن دی. شیطان خو تړلی شوی دی، خو چې انسان کې دننه کم نفس موجود دی چې 11 میاشتې دوستانه د شیطان سره وه. اگر چې شیطانان تړلی شوي دي، خو دا موږ 11 میاشتې نفسونه دومره زیات خبیث او پلید شوي دي چې شیطانان نه تړلی شوي دي هم د نفسونو د ګندګۍ د وجې نه موږ واپس په مغو ګناهونو کې مبتلا یو چې کم ګناهونه موږ 11 میاشتې کول. دا د نفس پلیتی ده، دا د نفس خباثت دی چې د هغه د شیطان د 11 میاشتو د دوستانې د وجې دا د نفس موږ بیا په ګناهونو باندې مصروفه کوي. چې یو عام یو مثال مونږ والو، یو خر دی، خر زناور، او هغه یو مزدورکار دی، هغه په یو سامان وړي راوړي، 2 ورځې 3 ورځې یو هفته د مزدورکاره خر باندې خاوره یو ځای نه بل ځای ته وړي، نو دا خر چې 15 ورځې 10 ورځې عادت شي، نو بیا دا مزدورکاره شی شاته روان وي سړی، او دا خر په خپله باندې لارې لیدلي مخکې روان وي. کله ناکله چېرته دمو کې هم خر واپس همغه ځای ته رسېدلی وي چې په کم ځای کې دی خاوره اړول غواړي. ولې خر اگر چې زناور دی، خو چې څو ځلې په یو لار باندې بوځې، بار بارې بوځې را بوځې، خرم خپله لار پیژني. دارنګې زمونږ نفس دی، 11 میاشتې مونږ په غلطو باندې شیطان بار بار بولی یو راوستلی یو، نو که یو میاشت مونږ نه شیطان په کلار باندې کینی هم هغه نفس خپله لار نه پرېږدي، نفس همغو لارو باندې روان وي. او دریم نمبر الفاظو باندې د خپلو خبرو اختتام ورس کول غواړم. بعض محدثین فرمایي چې نبی پاک فرمایي شیطانان تړلی شوي دي، بیا هم مونږ ګناهونه کوو. ولې؟ چې وجه دا ده چې حدیث پاک کې راځي چې چا روژه ونیوه په خپلو شرایطو سره، چې د روزې کم آداب او احترامات دي، هغه احتراماتو سره چا روژه ونیوه، د شیطانان د هغوی دپاره تړلی شوي دي. او چې څوک د روژې ادب او احترام نه کوي، نو اگر چې رمضان دی، خو شیطانان د داسې خلکو په حق کې نه دي تړلی شوي چې څوک د رمضان کریم د آداب و خیال نه ساتي. او ټول نه اولنی او آخرینی ادب د جمله باندې ختمول غواړم. د ټول نه غټه غلطي چې مونږ کیږي، اوس په دې مجمع کې په زرګونو کسان ناست دي چې کله سحر کې بانګ ویلې کیږي، څومره ډېر خلک دي نارینه او زنانه چې اذان په دوران کې کچري اوبې په لاس کې اوبس کی، اذان په دوران کې اوبس کی چې لا اذان خو ختم شوی نه دی، او بعضې کلو کې وایي چې هغه اخیری اذان خو لا نه دی شوی. د اذان په دوران کې خلک اوبس کی یا شربت په لاس کې، یا بعضې مریضان وي هغه نه ګولۍ دوایي میډیسن هیر وي، بس اذان په کېدو والی چې اوبس کی یو ګولۍ واچوي، 2 واچوي چې 3 واچوي، بانګ په ووهي، بانګ او اذان روانې مونږ دوایي استعمالوو. دا د آدابو خلاف خبره پرېږده، بلکې په اذان په دوران کې چې چا اوبس کلی دي، د دغه دا روژه نه ده شوې، قضا راوړل په فرض دي. اذان په دوران کې اوبس کل ناروا دي، روژه ورسره ماتېږي. او حالان کې څومره ډېر خلک او څومره ډېرې زنانه د اذان په دوران کې چې لا اخیري اذان نه دی شوی، او یا دا خو کله کله وخت هم اذان کوي، ملا صاحب لا یا بخوب ورغلی لږ اذان نن لږ وخته وکړو، حالان کې په ټایم کې فرق راځي. دا ټول آداب و خلاف دي د رمضان کریم. نو حدیث پاک مبارک مقصد دا دی چې رمضان کې شیطانان تړلی شوي دي، خو د هغې خلکو نه تړلی شوي
چې څوک د رمضان کریم د روژو د آدابو خیال ساتي او څوک چې آدابو خیال نه ساتي هغه دپاره شیطانان اگر چې تړلی شوي دي او لا نه دي تړلی شوي هغه انسان واپس په خپلو ګناهونو باندې روان ساتي. دعا به مونږ ادا کوو چې رب کریمه زمونږ سجدو ته د ستا ضرورت نشته، د مونږ روژو ته د ستا ضرورت نشته. رب کریمه مونږ خپله کامل رضا نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا چې رب کریمه زمونږ ټول عبادات، روژې، صیام، قیام، سجود، رکوع، تلاوتونه، ذکر، اذکار، استغفار، درود شریف لږ څه دي یا رب کریمه په ډېر څه باندې قبول و مقبول فرمایي. رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. رب کریمه مونږ تېر شوي ګناهونه معاف کړي، نیک اعمال هم قبول و مقبول فرمایي. په نږدې ورځو کې په رمضان کریم کې هم ډېر خلک وفات شول او زمونږ ډېر نږدې مشر او زمونږ د استادانو د صاحبانو خصوصي مرید هغه هم وفات شو. رب کریمه مغفرت نصیب فرمایي، صغیر کبایر گناهونه معاف کړي. رب کریمه په کرونا وبا کې ډېر خلک مبتلا دي، کورونو کې دي او هسپتالونو کې دي. رب کریمه ټول له صحت ورکړي، څو ترې نه محفوظ دي محفوظ وساتي. رب کریمه مونږ جمعتونه واپس په ډېر عبادتونو باندې آباد کړي، حرمین شریفین په سلامونو په طوافونو باندې آباد کړي. رب کریمه مونږ رمضان کریم کې تر دې دمې پورې او تر دې حاله پورې کتا بخنه مونږ نوی نصیب شوي. رب کریمه مونږ بخنه نصیب کې، رب کریمه مونږ بخشش نصیب کې، او کچره بخشش هم د ستا په فضل باندې نصیب شوی. رب کریمه مونږ درجات بلند کې، ډېر حقداران د خلکو وفات شوي. رب کریمه د ټولو مغفرت نصیب فرمایي. آینده زمانه کې د عباداتو توفیق زمونږ نصیب کې، د ګناهونو مونږ په امن و امان کې وساتئ. او دا اعلان عرض کول غواړم د دې جومات کې د 10 شپو ختمو نن د ختم اخیری شپه ده چې په زرګونو خلک دعا ته حاضرېږي. څوک کوشش کولی شي او د چا په بل ځای کې مصروفیت نه وي، نن د ختم شریف شپه ده په زرغوني جومات کې. ټولو ته دعوت دی چې دلته تراوله راشئ یا ختم اخیری دعا له راشئ. رب کریمه په خپل جناب کې قبول و مقبول فرمایي. رب کریمه مونږه ګناهونه معاف کړي، مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.